बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د یو پروګرام سره زم سید کبیر شاه ګران کتونکو خبر وکاو د افغانستان کې چې په کومو ځینو کې برید شوی دی دغه برید ذمہواریان چا قبول کړي او د نه مخ کې سورج وړاندې په کراچۍ کې چې کوم برید شوی دی آیا هغه برید چا کړی دی پای کې ویل کېږي دا د خبر در مخه چې یو کم دهشتګرد هغه وجل شوی نه دی او هغه همداسې گرفتار کړی شو بیا هغه بايانات مخ ته راغلي دي په دې ټول خبرو کولو لپاره موږ سره صحافي مشال خان موجود ده مشال خان نننی پروګرام کې تاسو ته کړی وای ثانک یو مشال دا راته وایي چې په افغانستان کې کم برید شوی دی دغه برید ذمہواری چا قبول کړی دا او د نه مخ کې په کراچۍ کې چې کوم برید شو هغه کې څه خبر مخ ته راغلی دی نو تاسو لکشن سٹارټ نه صحیح کبیر مو وکړه چې کله د ایران او د امریکای معاهده شروع شو خلکو دا خبرې کول چې کله الته کې معاهده شروع شو پاکستان کوششونه نو په افغانستان د طرف ډیره خاموشي و او د ډیر زیاتې خاموشي نه پس کوم وګورو نو دواړو افغانستان او پاکستان په یو بل باندې هوایي بریدونه لپاره شروع کړی دي دا په پکتیکا کې او په کونړ کې چې د حمله شوې دي او پاکستان هم د دې ذمہواری قبول کړی دا اور پاکستان چې کوم وفاقي وزیر اطلاعات ته عطا الله تارړ هغه دا وایي چې د افغانستان کې چې څومره هم د ترهګر کیمپونه دي هغه ټارګټ شوي دي او ډیر زیات ترهګر پکې وجل شوي دي بټ کوم افغانستان کې وګورو افغانستان نه دا ریپورتس راځي چې دلته کې عام ولس متاثر شوي دي او بیا الته کې په پکتیکا کې مندرخیل یو ځای دی ویل کېږي چې الته کې یو برید شو کله چې الته نه خلک یره کې راغلو هغوی رامنډې کې نو په هغې باندې دویم برید شو په هغه ټایم کې بیا ایون دا هم ویل کېږي چې الته کوم هاسپټلز دي الته کې ډیر زیات خلک وجل شوي دي او هغوی دا کلیم کوي چې دلته یو ترهګر نه دی وجل شوی دلته چې څومره پاکستان خلک ټارګټ کړي دي نو هغه ټول عام ولس دي پاکستان عام ولس ولې ټارګټ کوي نه بټ پاکستان طرف یا پاکستان طرف ایگزیکټلی هم دا ویل شي بټ د دې اوس نو فګر شته نه داسې اطلاعات راځي ټیک شو د نه پهله هم تاسو ګورئ د افغانستان د طرفه داسې ډېرې پروپاګنډې هم کتلي په سوشل میډیا باندې ګردش کولی نو اوس هیڅ داسې اطلاع نشته او عطا تارړ په خپل ایکس باندې هم ویډیو ورکړې ده بیا چې کوم الته کې ای بی ان چې کوم نیوز نو هغه هم دا ریپورت کړی چې الته کې 200 خلک چې دین هغه وجل شوی دي او اوس ورو هغه چې دین هغه فګر اوټ کی خو ویل دا کیږي چې ډیر زیات خلک الته کې وجل شوی دي بیا تاسو دا کراچۍ خبرو کنو وفاقي وزیر اطلاعات عطا الله تارړ دا خبره وکړه چې کوم په کراچۍ کې 13 ورځې برید شوی نو پاګه کې ترهګر ټول وجل شوی خو پاګه کې یو ترهګر شو نو ژوندې نیول شوی بیا چې هغه نه څومره انویسټیګیشن شروع شو نو هغه هم دا ول چې زه د افغانستان سره تعلق لرونکې ما او افغانستان نه مونږ ټول اسلحه راځي ما الته ټریننګ اغوښتلې بټ دلته کې بیا یو کوېشن راځي چې کله تلخم بارډر بند دي نو بیا د افغان نه ترهګر څنګه پاکستان ته انټر کیږي دا سوالي نشان دا سوالي نشان په پاکستان د دې پیدارو باندې ځکه چې دومره خو خبر خو هر چا دی کنه چې دی وی چې بارډر بند دی بارډر نه خلک نه زی راځي بیا دا خلک څنګه راغل بټ دای کوم کس چې انویسټیګیشن شوی د چې معلومات ورکړل د چې کوم معلومات ورکړل شوی د افغانستان د طرفه په دې ویډیو باندې هیڅ قسمه رد عمل نه دی راغلی اوسه پورې یعنی سب بیان هم مخې ته نشته نه بټ دلته چې څومره ایکسپرت دي نو هغوی دا وایي چې په لکه اوس دی کې پاکستان دا فایده دا راته وایي مشال چې دا کوم کراچۍ کې برید شوی نو تاسو دا ګڼئ چې لکه مطلب عطا تارړ وایي چې موږ د دې بدل اخیستو دپاره ترهګر باندې بالکل ایگزیکټلی هغوی دا وایي چې دا موږ په بدل کې کړی دی خو ایکسپرت دا وایي چې نه دا انفارمیشن کافي نه دی چې کس تاسو ته وویلي چې زه د افغانستان نه یم او ما ته هلته ټریننګ ملاو شوی نه مې بي چې دی کې تھرډ پرسن ځکه چې هغوی نه غواړي چې د افغانستان او د پاکستان امن راشي او د دې دا شخړه چې دی دا ختمه شي نو هغه وایي چې دا انفارمیشن نه دی کافي په کار نه دی کې پاکستان ته هم فایده ده افغانستان ته هم فایده او درېمګړي ته ګزار دی چې دې انویسټیګیشن وشي باقاعده زموږ ادارې چې دي انټیلیجنس ادارې ځکه چې دا کس شرطه نه رالو نو دا انویسټیګیشن مطلب لکه د کراچۍ د برید بزده چې 2 یا 3 ورځې به هم نه کېږي ایگزیکټلی لکه مطلب په دومره ورځو کې دومره زر انویسټیګیشن وشو نو تاسو ګورئ دنه پهله هم حملې شوي دي او چې حملې وشي نو بس صفایل کې د افغانستان کړي جماعت الاحرار چې دی نو هغوی هم د دې هغه کړی دی اوس چې د کس کومه ذمہواري قبوله کړې ده نو هغه افغانستان ته د هغوی په بدل کې
خو افغانستان دا خبر راځي چې دلته کې یو ترهګرنې وژل شوی ټول عامل متاثر شوي پای کې ماشومان وژل شوي پای کې ښځې پای کې هسپتالونو ته 300 خلک نو دینه پهله هم موږ وکړو نو هغه نه پهله هم داسې ویډیوز د افغانستان له طرفه بیا چې کوم ډېر ریپورټس وشول نو هغوی ویل چې داسې فیک اے آی ویډیو وه خو هلته نه دا خبرې فعل راځي چونکې تاسو ته پته ده چې هلته هم ریسټریکشنز دي میډیا نه پرېږدي او بل هلته کې فون باندې هم پابندي ده نو هلته نه داسې قسمه دغه چې دی نو هغه خبرونه نه راځي بل د افغانستان او د پاکستان چې کوم موږ تل کوششونه د ډېر وخت نه را روان دي بیا لاس چې کوم شوي و روم چې کې هغه هم شوي و اوس 13 ورځ قطر دوباره کوشش کړی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مسله حل کولو لپاره ځکه چې قطر ته هم دې نه نور ملکونو ته هم فایده ده که چېرې دا جګړه داسې پاتې شوه کوم درېمګړی چې غواړي نو دا صرف اوس نه دا رشیا ته هم ډېره نقصان دی قطر ته سعودي ته او دا نور ملکونو کې به داسې پیلاویږي او دا صرف پاکستان دپاره تھریټ نه دی بلکې دا به اوورال ټول دپاره بیا تھریټ جوړېږي نو په دې کې قطر هم غواړي چاینا هم ډېر کوششونه دي چې غواړي چې موږ وګورو کله چې د مذاکراتو سلسله شروع شي نو خامخا یو برید وشي نو ویل کېږي دا صحیح چې کوم ایکسپرټ دي هغوی دا وایي چې دې کې یو ورانکاری دی دا ورانکاری پکې دا ورانکاری چې موږ سوپر پاور هم کېدی شي لاندې والا هم کېدی شي یا ایگزیکټلی یا هغه دی یا انډیا دی دې علاوه څوک نه غواړي چې پاکستان او د انډیا له دا شخړه روانه نو پاکستان خو خپله د ایران او د امریکې چې کوم مسله ده هغه ختموي لګیا دی نو کوئی پاکستان ډېر کلیر سټانس دی چې موږ جنګ نه غواړو موږ هم امن غواړو بټ هغوی هم مذاکرات ته تیار نه دي اوس تاسو ګورئ قطر دوباره کوشش کړی دی چې دا مذاکرات شي او دا خبرې اترې وشي دا مسله حل شي او وګورئ نو په کراچۍ کې برید وشو بیا کراچۍ په برید په جواب کې چې د پاکستان یو خبره مشال مخې ته راځي چې په کراچۍ کې برید وشو نو د هغه انویسټیګیشن هم چې کوم دی نو په 24 ګنټو کې وشو په 24 ګنټو کې دا ویل چې مطلب ترهګر د افغانستان دی خو که چېرې دغه پیښه چېرته په صوبه کې شوې وی نو آیا دومره زر انویسټیګیشن یا دومره زر په افغانستان باندې اټیکس به کړو دې نه مخکې ولې اته راډیو دا چې کوم دی مخې ته نه راتله په پېښور کې هم بله بریتونه شوي دي هغې کې هم د افغانستان خلک ملوث دي په هغې باندې اکشن نه اخیستلی کېږي چې کوم د کراچۍ د هغې په مطلب وفاقي ځي کې وشو نو اکشن پرې واخیستلی شو دومره زر نو د هغې حکومت به مونږ وشو مضبوط دی نه نو حکومت مضبوط دی نو ولې صوبې حکومت کمزوری دی بالکل کمزوری دی صوبې سره خو په وفاق ودرېږي که نه یا ودرېږي بټ دلته خو زموږ خپل هم پولیس فورس مونږ هم فورس شته پولیس هم شته دی بټ هلته نه چې کوم ایون ښه کوم وزیر اعظم شهباز شریف چې دی هغې وګورئ هغې څومره کوششونه کوي زموږ وزیر اعلی صاحب څه کړي دي دلته اوکې دې نه هټ کر مونږ وګورو ډېر چې کوم کرایمز مشال زه خبره کوم چې اوس هلته چې کوم محسن نقوي دی هغې وایي چې ټولو ته چې څومره چیف منسټرز دي هغې ته باقاعده نوټیفیکیشن یې جاري کړي د افغان کډوالو حوالې سره چې دا به وباسئ نو چې دغه نوټیفیکیشن د وفاق نه جاري کېږي نو پکار نه چې وفاق د صوبې سره ودرېږي او په دې باندې اکشن واخلي تاسو وزیر اعلی صاحب ودرېږي وفاق سره نو چې لاړ شي ودرېږي که نه چې هغې سپیس ورکړي ودرېږي که هغوی خو وایي چې موږ باقاعده انویټیشن وکړو وزیر اعلی صاحب نه راځي نو د اټک نه خو یې پرېږدي نه نو وزیر اعلی صاحب د ورکړو شي اټک نه خو یې پرېږدي نه ولې نه پرېږدي کله یې پرېږدي ولې نه چې په که نه وزیر اعلی ورته پخپله وایي چې زه درځم ما مه پرېږده کنټروورسي سایډ ته وځئ بټ که موږ وګورو ښه وزیر اعلی صاحب اډیاله جیل ته تللی شي کم دی اډیاله جیل ته خو هغه غریب خو زړه ستړی شو اډیاله جیل هغه ګیټ یې نه دی کتلی چېرته خو مسله شته که نه ګوره کوم ځای کې چې د صوبې یا د وفاق خبره شي یا د صوبایي حکومت خبره شي نو زه دا وایم چې په یو پیج باندې ودرېدل پکار دي اوس چې کوم تاسو خبره وکړه نو په کراچۍ باندې اکشن اخیستلی کېږي او په صوبه نه اخیستلی کېږي زیاتې نه د صوبو پښتنو سره خو ظلم دی که نه او دا پښتانه به تر قیامته پورې دغه شانې د دوی وینې به ضایع کېږي نو څه ګڼې چې د کم د افغانستان او د پاکستان یو ځل بیا شخړه روانه شو نو دا به حل شي لکه دا خو تاریخ کې په پیله ځل باندې چې کوم دی نو دومره دا قطر سایډ نه کوششونه روان دي چاینا هم کوششونه کوي رشیا سایډ نه هم کوشش روان دی او الله دې کړي چې وشي دا ډېره مهرباني مشال یقینا ډېره ګټوره او ژوره خبره دوی کېده او زموږ نننی پروګرام د پروګرام پورې مال او زما ټینډره کې اجازه دی الله په امان